واوري ښه د قرآن چې څوک بېعزتي کوي څه به انجامي او آیا د قرآن بېعزتي څوک کولی شي که نه دا ختمولی شي که نه د مامور رشید باچا دور کې یو دهري کسب هغه په څه باندې مسلمان شو واورئ ښه مامور رشید باچا یو ډېر لوی باچا تیر شوی دی د هغه په دور کې به هغه سټیج لګو سټیج و د دنیا خلک به راتللو علماو دپاره به سټیج و هر یو عالم به یو موضوع به وله ورکړه په هر یو موضوع باندې به ډېر ښایسته بیانونه کوله یو کس پکې ناست دی او چټۍ راولېږله باچا له واورې ښه دا قرآن نه دی دا قرآن د چا هغه پلار هم د دې یو حرف هم نشي ختمولی ښه دا به الله پخپله ختموي پخپله به دا الفاظ چوتوي قیامت ته نږدې دا تو ټکي به چوت کي او په دننه په جوماتونو کې به صرف تشې پاڼې پرتي ښه دا د چا هغه پلار هم نشي ختمولی واورئ ښه نو مامور رشید باچا په خپل تخت باندې ناست دی د دنیا علماو سره ناست دي یو چټۍ راله چې جناب یو کس راغلی دی اجنبي او مسافر راغلی او هغه وایي چې ماله د بیان موقع راکوي او موضوع د قرآن یعنی په قرآن باندې به زه خبرې اترې کوم مامور رشید باچا وایي صحیح ده دغه کس راغلی که نه او یو ښایسته خطبې وي خو د نبي علیه السلام رسالت بیان نه کو یعنی غیر مسلم خو په قرآن داسې دلایل داسې خبرې اترې وکړې که نه الله چې دا علما یې حیران کړه دا علما یې حیران کړه حیران باچا وایي دا سړی ماله راولي شابئ دله زه یو لوی صدارت وله ورکوم سرداري وله ورکوم یو عهده ګورنري وله ورکوم د الله بنده دا هیره ده هیره د به قرآن کمباس وکړو خو چې کله وله هغه کسې راوستو که نه مامور رشید باچا د بیان نه پسې کله راوست مامور رشید باچا ته مخې ته کښېنو که نه مامور رشید باچا ورته وایي جناب وزه تاله ډېره لویه کرسۍ در کوم خوښه دې د هغه ورته وایي نه ما نه واوړئ چې ډېرې تنګ کړو هغه ورته وایي باچا زه مسلمان نه یم زما یو څو خبرې دي چې هغه کله ختم شي زه بیا اسلام راوړم څو خبرې دي بس چې کله ختم شي پخپله به زه ایمان راوړم ستا خواله به راشم اخو لاړلې کال پس بیا دغه سټیج سجاو شو دغه باچا د دنیا علما راغوښتل غټ سټیج دی بیانونه پې کېږي بیا یو چټۍ راله باچا له جناب یو اجنبي راغلی او هغه موقع غواړي چې بیان وکړي تقریر وکړي په دې سټیج باندې مامور رشید باچا وایي صحیح ده هغه چې کله راللی کال پکې تېر شوی هغوی خو داسې ونه پېژندو خطبې وي او د نبي علیه السلام رسالت بیان کړو یعنی دغه ټایم کې مسلمان شوی و ښه دا ولې مسلمان شوی چې کله خطبه وي او داسې بیان وکړو که نه په قرآن باندې هغه موضوع مړه چې دا خلک موږ چې وایو سم خلک یې وجړه کول د دنیا وړه کوله دغه شان بیان وکړو دلایلو باندې علماو ټول ومنو مامور رشید باچا وایي دا هغه کس نه دی هغه پر اوس کنې خپل وزرا ورته وایي او که نه شابه وي سړی راولې دی خو مسلمان نه و دغه تېر شوي خطبه کې نبي اسلام رسالت نه بیان کړی اوس یې بیان کړو مسلمان شوی دی لکه سړی راورسوئ چې کله رالی که نه هغه ورته قصه بیانوي مامور رشید باچا ورته جناب څنګه ته مسلمان شوې او ورته قصه بیانوي باچا وایي زه ډېر ښایسته لیکونکی یم یعنی زما خط ډیر مشهور دی په پوره هغه ځای کې چې کومه پوره حساب کتاب په پوره ملک کې زما خط ډیر مشهور دی ډیر ښایسته خط زه لیکم ما وی چې د قرآن کې الله فرمایي چې ما د قرآن حفاظت په خپله اخیستی دی که نه یعنی زه به د قرآن حفاظت په خپله کوم نو د انجیل او تورات او زبور دا هم د الله کتابونه دي د دې ولې الله ذمهواري نه اخیستو د قرآن ذمهواري اخیستې نو ما د دې آیت مطابق امتحان اخیستو څنګه امتحان مې اخیستو ما وایي تورات ډېر په ښایسته انداز ولیکو ډېر په ښایسته نقش و نګار مې پې وکړو او په ښایسته خط مې ولیکو او لاړم د یهودیانو چې کوم ځای دلته لاړم هغې لې مې ورکړو جناب چې زه یو ښایسته لیکونکی یم او ستاسو دا کتاب ما په ډېر موده کې ولیکو ما له انعام راکړي دا تاسو وګورئ پاسې کوئ و چې کله هغه وله مونږ ورکړو چې هغوی کله وکتو خو ماشاءالله خو ما په دغې تورات کې ښه رد و بدل کړی و مخکې وروسته د ځان نه مې پکې خبرې اترې لیکلې وي خو چې کله هغه یهودیانو وکتو واله دومره ښایسته کتاب ښې وکتو خو پوی پې نه شو ښه صحیح نه ښې وکتو ښې لټ پلټ کو ما له دنیا پیسې راکړې چې الله چې ستا د قدر الله وکړي چې دومره عزت زموږ کتاب له دې راکړو په غلطیانو پوی نه شو ما وایي چې دا خو د خره بچي دي او ډېر بیکاره خلک دی بیا زه رالم عیسایانو کتاب انجیل مې ډېر په ښایسته انداز ولیکو هلته لاړم هغې له مې ورکړو جناب دا ستاسو انجیل دی په هغې کې مې هم ډېر رد و بدل کړو چې کله مې وله ورکړو که نه اوس هغې هم چې وکتو خو ډېر ښایسته خو دی خو دنیا پیسې راله راکړې ما وی ورېږه اوس قرآن لیکم څنګه الله ما خو وي زه چې به د دې کتابونو الله ذمهواري نه ده اخیستې بالکل نه ده اخیستې خو ورېږه چې الله وایي زه د قرآن حفاظت کوم چې دې حفاظت دا څنګه کوي ما وایي قرآن مې ولیکو صحیح ده او غټې غټې غلطیانې مې پکې ونه کړې زبر او زیر او خوا دېخوا لږې غلطیانې مې پکې داسې وکړې که نه
او ویلاړم جمعات ته چې قرآن مې دا غینم خسته ولیکو خسته نقش نگار مې په وکړو چې جمعات ته لاړم جناب ابیلګر رحمت الله دی الله وبخي چڼي ناسو نو ویلاړم سو طالبان واړه ناسو او مولوی صاحب سره ناسته مولوی صاحب له مور کو قرآن چې مولوی صاحب ستاسو قرآن مې ډېر په خسته انداز لیکلې دي اكو سره لراکوي راکې مولوی صاحب خو سیده ودرېګا ډېر خسته ماشاءالله ا مولوی صاحب یو وړو کې طالب وړو کې ماشوم حافظ هغه قرآن ورکو ته وګوره یاره هغه داسې اړو کتوي او ماشاءالله ډېر خسته دي نو په دې کې خو لږ شي غلطي ستانه شوې ده یار بیا واړو نو په دې کې خدا غلطي نه په دې کې خو تا ډېر غټه غلطیاں کړې وي ټول لا پاسه د واله مې سمې واله ما ټکوله مې مولوی صاحب چوخي د زمون په کتاب پس خندا کړی دا مودي نه لک صبر وکي زما به کې غرض دی مولوی صاحب ته ټول خبره وکړه چې عیسایان به پوی نشو يهوديان به پوی نشو بس هغه دین هغه داوود دینونه ما پرې خودل ما چې څوک په خپل کتاب پوښ زباغه دین اختیاروم خو چې کله اسلام لراله مګنام او قران لراله قران ما وکړو کنه الله او یو وړو کې ماشوم پکې غلطیان راويست کنه نو بالکل اے ربا ته د دې کلام حفاظت کې الله ته د دې کلام حفاظت کې نو دا غینه په سو کو مولوی صاحب ته میوي جناب کلمه راته وایي چې مسلمانې ګما نو اے خلکو دا قرآن نه دا ستاسو پلارم نشي ختموله سمره سيزي ستاسو پلارم دا قرآن نشي ختموله د دې حفاظت الله غسته دي خو جناب مسلمانانو زما استاد کمزوري د وجنه دا کیږي ها چرته مسلمان مو خو چرته د يهوديانو عیسایانو کتابونه سيزو یاره خدا دا خنزیران را لګي زمو کتابونه خدا ولې دا موت کمزور شویو که موت ټیټ چکنه یقین په الله کو دوی به راپیږي خو جناب خبر مې دا چې دی قرآن حفاظت الله په خپل کړي الله دې دغه حل دا خلک الله تباہ او برباد کی چې کم لاسون د قرآن د سيزلو اسباب ګرځي الله یې زموږ د مسلمان ټول حفاظت کوي جناب قرآن ته دې حفاظت الله په خپل کوي نو هغه کس شو بیا مسلمان شوراله اما مرشد بادشاہ ول ډېر غټ پروتوکول وغیرہ وکړ نو جناب قرآن نه چې څوک ورته نږدې کیږي کنه عزت پول الله ورکه الله لزم د قرآن سره محبت پیدا کی زموږ د بچو د زنانو خپلو الله لزم کورونو کې حافظان علما پیدا کی زموږ دغه دوی